د جون شلمه نیټه یعنی شلم جون چې دی هغه د پناهګزینو یا مهاجرینو نړیواله ورځ ده. هم په دې ورځ په مناسبت سره د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریفو په خپل پیغام کې ویلي دي چې د کال 1981 نه پس کله چې روس په افغانستان یرغال وکړو، حمله وکړه، نو د لکونو په تعداد کې افغان مهاجرین چې دي هغه د پاکستان مخه وکړه او پاکستان حکومت چې دی نو هغه ته خپل ټول سرحدونه کولاو کړه او بغیر د ویزې او بغیر د پاسپورټه هغه پاکستان ته راله. یعنې تقریبا د تیر 40 کالو نه زیات عمر وشو چې د افغان مهاجرینو د لکونو په تعداد کې پاکستان ته راغلي دي. وزیر اعظم میا شهباز شریف دا وایي چې موږ د هغو ډېره زیاته میلمستیا هم کړې ده چې څومره د پاکستان نه کېدل نو موږ ورته نه یوازې چې خپل سرحدونه کولاو کړي بلکې د زړه دروازې ورته هم موږ کولاو کړې وي او د هغو موږ هر قسمه چې کومه مهمان نوازي ده یا میلمستیا ده نو هغه کړې ده. یقینا چې د کال 1981 نه کله چې سوویت یونین یا چې کوم ته روس ویلی کیږي هغه په افغانستان باندې حمله یرغال وکړو نو د هغه نه پس تقریبا تر اوسه پورې د 50 لکو نه زیاته چې کم افغان مهاجرین دي نو هغه پاکستان ته راغلي دي. خو که وکتلی شي د کال 1980 نه تر کال 1990 پورې تقریبا 13 لکه چې کم افغان مهاجرین نو هغه په پاکستان ته راغلي و، دلته په یو وخت باندې هغوی ژوند جواک کولو. د هغه نه پس کله چې په افغانستان کې روس چې دی هغه د ماتې سره مخ شو او واپس لاړې نو بیا د افغان چې کوم کمانډران دي یا افغان چې کوم جهادي مشرانو د هغو ترمنځ بیا نښتې شروع شوې نو د هغې په وجه هم ډېر افغانان چې وو هغه پاکستان ته راله. بیا د پاکستان د مختلفو ملکونو ته هم هغوی تللي دي خو زیاتره اوس هم په پاکستان کې میشته دي او د میډیا د ریپورټونو تر مخه تر اوسه پورې د پاکستان نه په مجموعي توګه 44 لکه افغانان چې دي هغه خپل هیواد ته واپس شوي دي. خو اوس هم د لکونو په تعداد کې په پاکستان کې میشته دي ولې اوس حکومت پاکستان د هغو خلاف سختی شروع کړې ده او ویلي دي چې د چا سره قانوني دستاویزات ویزا پاسپورټ نه وي نو هغوی به د پاکستان نه خپل هیواد ته واپس کولی شي. نو په دې سلسله کې چې کوم د افغان مهاجرینو د واپسۍ عمل دی هغه هم شروع دی. خو چونکې نن شلم جون چې دی نو هغه د پناهګزینو یا مهاجرینو نړیواله ورځ ده نو که وکتلی شي په دې حوالې سره په پاکستان کې نور هم بهر ملکیان دي خو زیاتره تعداد چې دی هغه پکې د افغان مهاجرینو دی او هغه زیاتره د هغو چې کوم بچي دي هغه هم دلته پیدا شوي دي، دلته هغوی مختلف قسمه روزګارونه هم کوي. خو اوس د حکومت پاکستان نه چې کومه سختی شروع شوې ده نو د دې نه پس د هغو د واپس لیږلو سلسله هم شروع ده.